أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن أبي الدرداء قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل فرغ إلى كل عبد من خلقه من خمس من أجله وعمله ومضجعه وأثره ورزقه. دی موقع باندې درې څلور احادیث زما مخې ته په دې موضوع باندې د نقل کولو دپاره انتخاب کړی دی. دې نه مخکې مونږ دا زده کړه چې هر بچی چې پیدا کیږي نو هغه د هغه دپاره الله تعالی د مور په ګېډه کې د هغه رزق لیکي، د هغه د خوشبختۍ او د نیکبختۍ هغه هر څه لیکي. یو موقع کې حضرت عایشې رضی الله عنها چې ام المؤمنین ده، هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی دی چې کافرانو بچي چې دي نو د دې سره به څه کېږي. نو د هغې حدیث مطابق خدا معلومه شوه چې ټول ماشومان د اسلام په فطرت باندې پیدا کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عایشې ته جواب ورکړی دی چې یره بس چې کوم کافرو بچي دي نو د هغې د عمل نه الله خبر دی چې هغې له څه تقدیر لیکلی دی، نو په هغې کې مونږ ته خبرو کولو ته ضرورت نه دی پاتې. بل یو حدیث یې نقل کړی دی د کتاب مشکات والا چې کومه ښځه لګي او خپل بچي وجني د لوږې د روټۍ د لاسه یا د خپل ځان د بدنامۍ نه د بچ کولو په خاطر باندې یا د غریبۍ د لرې کولو په خاطر باندې، نو دا ښځه ده او که سړی دی دا خو جهنمي دی. خو دا کوم ماشوم چې مړه کړه نو د دې ماشومې متعلق هم دا پته نه لګي چې دا د الله تعالی په تقدیر کې نیکبخته وه او که خوشبخته وه. نو که بدبخته وه نو هغې هم جهنم ته ولېږله. دنیا کې د هغې دپاره د توبې موقع وي که دنیا ته تشریف راوړی وی، خو هغې مخکې ووجله نو خپله ګناه خپله شوه او د بچي ګناه یې ورسره بله شوه. نو په دې وجه باندې میندو له خصوصا په دې کې ډېر احتیاط پکار وي، پلارانو له چې د لوږې د لاسه یا د بل څه داسې مسلې د لاسه جوړ شوی بچی د ګېډې نه په دې وجه باندې لرې کوي چې یاره دا به یا قبل از ولادت د ګېډې نه یا وروسته د پیدایش نه، نو دا خو د خپل بچي تصور دی. نو چې سړی پردی بچی وجني ناجایزه نو د هغې به څه ګناه وي. د هغې متعلق خو الله پخپله فرمایي چې یو انسان د دنیا نه وویستو او مړی کو فکأنه قتل الناس جمیعا، لکه ده چې ټول خلک وجلی. دغه شانې حضرت ابو درداء رضی الله عنه یو مشهور صحابي رسول دی او دا داسې صحابي دی چې کله پیغمبر علیه السلام باندې دا حکم نازل شو چې په تاسو کې څوک داسې شته چې الله له قرض ورکړي، الله تعالی دین ته په دې وخت کې د پیسو ضرورت دی. نو ابو درداء یو باغ ډېر بهترین او هغه ایسته پیغمبر علیه السلام ته ورکو په چندې کې او ورته یې وویل چې یاره بس ما ټول 200 بوټي دي دا ټول مې درته وقف کړه، د دې به مالټې به د دې به کجوري، نو هغه خرڅوئ او اسلامي بیت المال پې مضبوط کوي. خپل نوم یې چې دی نو عویمر دی، څوک یې عامر یادوي څوک یې عویمر یادوي، بهرحال هر څه نوم یې چې د حضرت عثمان رضی الله عنه په خلافت په دور پورې ژوندی دی او د خپل ځمکې نه بې دخله شوی دی په خپل وقف کولو باندې. هغه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته صفا صفا ویلي چې د 5 خبرو به هېڅ سوچ نه کوئ چې یاره په دا 5 خبرې چې دي نو دا به څه کېږي، ځکه چې الله تعالی د دې نه وزګار شوی نور لیکل پکې نه کوي چې څونه عمر یې چاله مقرر کړی او مقونه عمر به تېروي، د هغې نه یوه لمحه کمولی شي او نه څوک کمولی شي او نه زیاتولی شي. نو د عمر په باره کې بې فکره اوسېږه چې څوک به مې مړ کړي، چا پلار دې هم نشي ویدلی. وعمله او الله تعالی ورله دام لیکلی ده چې دی به
عمل کوي نو د عمل طریقه به صحیح دی، به د نیکبختو په لار رواني که د بدبختو په لار به رواني. د دې نه هم بې فکره شه، خپلې لارې ته به اسانېږي. که بد عملو نه وي نو بد عملۍ کارونه چې کول پته یې ولګېده چې د سړی بل طرف ته روان دی، او که د نیک عملو کارونه یې کول پته ولګېده چې نیک عملو په لار روان دی. او دا سوچ هم مه کوه چې په کوم ځای کې به مې څوک ښخ کړي. د ښه کولو دی معلوم دی، یا به دې په خوړګۍ کې پروت دی، کارغان به دې خوري، هغه الله لیکلی دي، یا به دې چېرته په قبر کې څوک ښخوي. په دې فکر کې مه پرېږده چې د قبر ځای به مې کوم ځای، په کوم ځای کې به مې څوک ښخ کړي. په ځمکې په سر د دې سوچ مه کوه. درېیم دا چې ستا نه وروسته چې ستا کوم اولاد دی، کوم کشران دي، نو د هغې متعلق هم دا فکر مه کوه چېرې زما بچي به څه خوري، کوټه به یي که نه به یي. دغه فکر یې مه کوه، دغه فکر یې د الله څه دی، الله کړی دی. روزګار به ورته میلاو شي که نه، څو پلټۍ ورته بدل یو هم مه بدلوه، هېڅ زړه مه خوره په دې باندې. د بچو په غم کې مه کېږي، بچي په خپله خوري، الله والا مقرر کړي ده. او پنځمه یې دا ووایي چې څه به خوري، څه به خوري، نو دا هم الله ته معلوم دي چې هغه والا مقرر کړي، دا به خوري، دا به خوري، دا به خوري. نو د بچو د خپل ځان متعلق په دې فکر کې مه پرېږده. د بچو دپاره، د رزق دپاره، په عمر کې د ډېروالي دپاره، د خپل سټیټس د مضبوطولو دپاره ناجایزې مه کوه. الله تعالی دا مقرر کړي دي، الله ته فارغ شوی دی. ابودردا وایي الله د دې د لیکلو نه فارغ شوی، نور پکې څه نه لیکي رضی الله عنه. او حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا م اورېدلی دي چې من تکلم فی شیء من القدر یسأل عنه، چې کوم سړی دا تپوس هم د مولوي صاحب نه کوي چې دا تقدیر څنګه، نو دا هم په دې تقدیر په عقیده باندې شک کولی. نو دومره یقیني خبر ده چې د مولوي صاحب نه به دا تپوس هم نه کوي چې جی څنګه مقرر کړي دي. که دا تپوس دی وکړه د قیامت په ورځ به الله د دې تپوس هم کوي چې ولې دې دا تپوس کوو. او که چا تپوس اړو لیکاو نو بس استه ایمان راوړو پې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ده نه به د دې په باره کې اړولې تپوس نه کېږي. یو صاحب دی دیلمی، ابن دیلمی، هغه وایي د ابی ابن کعب یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د هغه خواله رالم او تپوس مې ته وکړو چې ته د پیغمبر علیه السلام سره ډېر ګرځېدلی، ته به خبرې، زما په دې زړه کې یوه خبره اوړي راوړي او داسې لږ ذهن مې په ډېر منتشر دی، هغه دا چې دا تقدیر څنګه وي. د تقدیر په دې مسله مې پوهه که چې الله خیر او شر دواړه الله لیکلي، نو زموږ د دې عمل څه فایده. وایي ما ته ته جواب راکړه، کیدای شي زما دا زړه پې لږ مطمئن شي. نو یې هغه راته ووایي چې انصافداره چې الله ټولو خلکو له سزا ورکوي، نو د ټولو خلکو دونه ګناهونه دي چې دا ټول د سزا مستحق دي چې الله ولا سزا ورکوي. یو تن دونه ګناهونه کړي چې اړولې د رحم تمم مه کوه. الله که ټولو خلکو له عذاب ورکوي په اسمانونو په ځمکه کې، نو دا الله به ظلم نه کوي، ځکه چې زموږ یو کار چې دی نو دا زموږ د جهنم دپاره کافي دی. او که الله د ځمکې او اسمان په ټولو خلکو باندې رحم کول غواړي، نو الله تعالی دا هم کولی شي. لہذا دا په د دې تپوسونه مه کوه. او بیا یې راته ووایي که دا ټوله دنیا د سرو زرو شي او راوالې په خلکو باندې تقسیم کړي که نه، دا ټوله دنیا دا ستا شي او ته د الله د عذاب نه پې ځان بچ کړې د قیامت په ورځ چې الله دا د سرو ټوله دنیا به اوس خیراتي کړمه، جوماتونه، مدرسې، لارې، کویان، دا به پې جوړ کړم، خو ما د جهنم د اور نه بچ کړه. د ټولې دنیا سره زر دې نشي بچ کولی، نو څه به دې بچ کوي؟ د الله رحم به دې بچ کوي. نو د الله تعالی نه رحم غواړه، د الله تعالی نه رحمتونه غواړه. خجیب او کمړ شي که نه، کمړ شي او خطاګانې دې نه کوي او په تقدیر باندې دې ایمانی، په توحید د عقیدې سره په تقدیر باندې دې ایمانی او په دې باندې دې یقیني چې دا ما ته کوم شر رسي دا هم راته الله رسوي او دا کم پیدې راته رسي دا هم الله رسوي. نو لو مت علی غیر، نو بس ته څه شی ستا مزید یو کړه، دې نه علاوه په بل څه مړ شوې، تقدیر باندې دې یقین نه و او ویل چې یاره زړه مې نه مني، عقل مې کار نه کوي، په دې باندې مې فکر نه سمېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لدخلت النار، بیا به اور ته ننوځې. دی وایي په دې خبره خو مې د هغه نه تپوس وکړو، وایي ما چې راشه د یو بل صحابي نه هم تپوس وکړه، کیدای شي بل څه جواب درکړي. وایي بیا لاړم د عبدالله ابن مسعود خواله، وایي د هغه نه مې چې تا تپوس وکړو هغه هم راته دقه وویل. وایي بیا لاړم د حضرت حذیفه بن الیمان خواله رضی الله عنه، دا د پیغمبر علیه السلام رازدان و.
وی د دنه مې تپوس وکړو چې یاره که ده ته څه معلومي وی هغه هم راته دقه خبره وکړه وی د زید بن ثابت نه مې تپوس وکړو وی هغه هم راته دغه خبره وکړه نو په دې وجه باندې د دې ټولو احادیثو د پیش کولو مقصد دا و چې تقدیر دا په خپل ذهن کې کلک ساتل پکار دی په حیثیت مسلمان چې زمونږ د رزق زمونږ د عمر زمونږ د خوشبختۍ زمونږ د مرګ او د ژوندۍ زمونږ راتلونکي د اولاد فکر دا ټول الله تبارک وتعالی د دې تنظیم کړی دی نو موږ ته پکې څه پاتې دي موږ ته پکې دا پاتې دي چې موږ په خپله خوښه باندې په خپله اراده باندې د الله تبارک وتعالی حکم په دې د راوړو خواري وکړو ارادې وکړو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې عملي کړو الفاظ زده کولو خواري ورسره وکړو وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت حضرت عائشہ رضی اللہ فرمائی چې قلت ما ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زراری المؤمنین د مؤمنانو بچی قال نویوی من آبائهم د پلارانو سره بی فقلت ما ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا عمل نو قال غرتوی اللہ اعلم اللہ تے پتر چی عمل لثو بما كانوا عاملین علیہا چی اللہ ولسا عمل لکل وغیب اللہ تے پتی قلت ما وتوی په ذراری المشرکین د مشرکانو د بچو بس صورت حالي نو هغه راتوی قال من آبائهم هغه د خپل پلارانو سره نو قلت ما وتوی بلا عمل به نه کړو د پلار سره جهنم ته ځي نو هغه راتوی الله اعلم بما كانوا عاملین الله ته پته چې هغه بس عملونه کول حضرت عبد الله ابن مسعود فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الوائدۃ ژوندۍ بچی خخون کی خزه والموعودة چې واغه ژوندۍ خخه کړي هغه دا دواړه به په اور کې ځکه خخون کې خو په دې وجه چې یې خخه کړي او هغه بله چې د نو د مور پلار په دین باندې نو چې مور پلار یې څنګه جو هغه شانه پسې هغه نو په دې وجه ګوره ذمه دار ټول مور او پلار دی په کار دی چې خپلو کشرانو تربیت په ښه طریقه باندې کوي ابو درداء رضی الله عنه فرمایي قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان الله عز وجل الله پارخ شوی دی الی کل عبد هر سړي ته من خلقه داغه د پیدا کېدونه من خمس ته پنځو خبرو کې من اجله د مرګ ټیمه ول پار داغه نه پارخ شوی لیکه کړي و عمله داغه د کارګزارۍ نه و مرجعه داغه د پریوتونه و اثره داغه د ورسته اوقاتونه دغه شانې و رزقه او داغه د رزقنا دا غینه فارغ دیدار سے لیکلی دي حضرت عائشہ فرمایي ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بخپل اوریدلی رضی الله عنها وی ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی هغه به من تکلم فی شیء من القدر څوک چې د تقدیر په باره کې څه خبره کوي یسأل عنه د دې تاسو بمته الله تعالی کې د قیامت پر ورځ ومن لم يتکلم او څوک چې خبرې نه کوي د تقدیر په باره کې ایمان پر راوړي لم يسأل عنه ورته به تاسو د دې نه کیږي حضرت ابو دلمی فرمایي چې قال دیوی اتیت ذرالم ابی ابن کعب د ابی ابن کعب خولا فقلت له له قد وقع في نفسي شيء زما په ځل کې سلک د خلش ده من القدر د تقدیر په باره کې نو په حدثني ما تلک بیان وکړه دی چې را تقدیر څه شی دی لعل الله کې دی شي الله تعالی ان يذهبه دغه شک زما د ځلنه لري کی فقال نو غرتوی لو ان الله عذب كالله عذاب ورکولو غواړي اهل سماواته ټول اسمانونو والتا واهل ارضه او د ځمکې والوتا عذبهم نو الله بول عذاب ورکی وهو غیر ظالم دی به ظالم نه ځکه زمون ګناهونه هر یو دومره دي ولو رحمهم او کرهم په دې ټولو باندې الله تعالی کوي نو كانت رحمته د الله تعالی رحمت خیر لهم دا ډیر خیر داغي د پاره من اعمالهم داغي د عملونه ولو انفقت او کته خرج کې مثل احد د احد غر پاړ کې ذهبا سرزر فی سبیل الله د الله په لار کې ما قبله نو قبول وینه کی الله والله تعالی من او چې قبول نه کیستانه حتی تر دې تؤمن بالقدر چې تا ایمان نه راوړې په تقدیر باندې کده دون خیراتونه کې دون نیک اعمال کې خو چې تقدیر نه مني نو ما قبله منک الله به نه چرته قبول نه کی وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطأك لم يكن ليصيبك وتعلم تا ته پته لګي ان ما اصابك سچ رسیتا لم يكن ند ليخطئك چې خطا کیتا وان ما وغ اخطأك چې ته خطا کړې لم يكن ند ليصيبك چې وې رسیدته ولو مت او کمل شو الا غیر ذالک د دین علاوه په بل حالت باندې نه یعنی کم چې تا ته نه رسیدلې نه
نو دا ستا په تقدیر کې نه ولو مت علی غیر ذلک او کته په د دې حالت نه په بل حالت کې مړ شوې نه په تقدیر باندې ایمان نو لدخلت النار ورته برنوځي قال بیا وی دا د لمی وی چې قلت ثم اتيت بیا لړم عبد الله ابن مسعود خلا فقال غرت هم جواب راكم مثل ذلك دقشان ثم بیا دی وی چې ثم اتيت حذيفه بن اليمان بیا د حذيفه بن اليمان خلا لړم نو هغه ته مې دا سوال وکړ په هغه راته قال مثل ذلك دقشان راته جواب راکو ثم اتيت زيد بن ثابت اغل لړم نو په حدثني نو هغه ته بیان وکړو عن ذلك ردی په نان نبی صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم نه مثل ذلك هم دغه شانې نو په کار دي چې موږ او تاسو پوخ یقین خپل جوړ کو چې سمنګ ترسي خیر دی او شر دی دا ټول الله تعالی زموږ د پاره مقرر کړی دي لہذا د تقدیر مخه ته د تدبیر ټول وزر سوځي راځي چې خپل تقدیر د بدلولو نه بلکې د خپل تقدیر طرف ته د لار د هوارولو د پاره د الله تبارک وتعالى کتاب د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث لغړی ورکو چې خپل عمل هم د جنت والا جوړ شي الله دې توفیق راکړي اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله